د قربانۍ څه مسائل پاتې وو اب هم پکې لږ وچیږو. زما محترم ورونو ما درته دا ویلو چې قرباني په ډیر کم نصاب باندې په ښځه او په سړي باندې فرض کیږي، ځکه د تجارت سره مې درته د دې فرق هم ویلی او د زکات سره چې زکات باندې کال تېرېدل شته او په دې باندې نشته، په هغې کې مال انعامي شرط دی او په دې کې مال انعامي شرط نه دی په قربانۍ کې. مطلب دا دی دا ډیر په کم مال باندې په سړي باندې فرض کیږي. کم مال ځکه وایم چې د کور ځینې اسباب چې ستا نه اضافه دي او هغې ته ستا اړو ضرورت پیښیږي نه او تا ساتلی دي، نو دا به مې حسابې چې د 50 نیمې تولي سپین زر په هغې باندې کېدل بس پاسېږي او قرباني نیسي. بس دا در باندې واجب شوه، دا در باندې ضروري شوله. او چې ولې نه کړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په مسجد کې هم نه پرېږدي، په عیدګاه کې هم دې نه پرېږدي، مونځ ته هم دې نه پرېږدي. ولې مال یې اخیستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا دې پرېښی. نو اوس خو به قرباني د خیره سره کوو انشاءالله، دې ته ټول تیار یو که نه. قرباني به انشاءالله کوو چې په چا باندې واجب ده به خامخا قرباني کوي. نو څاروی به اخلو، منډۍ ته به ځو، بازار ته به ځو. یاره دا څاروی به څنګه څاروی اخلو؟ یاد ساتئ یو سړی دی او د سره کروڑونه پیسې پرتی دي، میلیاردونه پیسې ور سره پرتی دي، خو د باندې یو قرباني واجب ده. څومره؟ یو قرباني. یو قرباني یو ګډوری شو یا په غټ مال کې ومه حصه شوله. که ده دا وکړله، مطلب دا د یو سړی دی او دا په افغانستان او پاکستان کې د ټاپ مالدار او د قرباني ونیوله او یو ګډوری ذبح که بس او واجب چې پیسو هغه ته یاده شو، نه ته الله تپوس کوي جل شانه چې تا ولې قرباني نه ده کړې، نه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي او نه قرآن ملامت کوي نه حدیث ملامت کوي. په مسله پوهېږئ یو قربانۍ باندې د سړي د صاحب نصاب غاړه ازادیږي. اوس یو سړی دی مالدار دی، د هغه کور کې د سره بچي موسیږي، صغیران دي، هغه لا بالغان نه دي جنکیانې ولکان، په دغه نابالغو باندې چې د مالدار بچي سړي اولاده ده په دوی باندې قرباني نشته. اوس دغه سړی داسې بچي لري چې هغوی بالغان دي، هلکان او جنکیانې. دغه د دې مالدار سړي دی زوی ته به مونږ ګورو، دی لور ته به مونږ ګورو چې دومره مال ور سره شته چې دوی پې قرباني ونیسي. که دومره مال د دغه مالدار سړي دی زوی بالغ او دی پیغلی لور سره وو دی بالغې جنۍ سره چې قرباني پې واجب وه، کوي به یې کنې نشته پې قرباني. د دې سړي په مال کې په زوی باندې قرباني دا نه واجب کیږي، د دې سړي په مال کې په ښځه باندې قرباني نه واجب کیږي، د دې سړي په مال کې د ده په مور باندې قرباني دا واجب نه ده، د دې سړي په مال کې د ده په پلار باندې قرباني واجب نه ده. په خبره پوهېږئ؟